نو تیمم کې څو فرض دي؟ څو فرض دي پکې؟ درې. یو نیت او دوه ضربه، یو نیت او دوه ضربه، دا په تیمم کې فرض دي. نیت په او کې چې دا تیمم د څه دپاره وایي؟ د مانځه دپاره وایي، کو د جنابت نه د وتو دپاره وایي، کو د څه دپاره کوي؟ د تلاوت دپاره کوي. دا نیت پکې سره فرض دی چې دا تیمم زه څه دپاره وم؟ جنازې دپاره وم، څه دپاره وم؟ دا نیت. او دوه ضربه یعنی دوه پیرې لاس ځمکې ته را پرېښودل. یو پیره به لاس ځمکې ته را پرېږدي نو دا به په دې مخ باندې داسې راوکاږي. د مخ چې څومره حدود دي او داسه کې انزلي فرض دي، اخ کې ته به ته څه ورسوي؟ ګوتې ورسوي. او دویم ضرب چې دی نو دا د لاسو دپاره دی. د څه دپاره دی؟ نو په چپ لاس باندې به ښی لاس مسه کي او په ښي لاس باندې به چپ لاس مسه کي سره د سنګلو، سره د ذکر سنګل انزل دا فرض دی په اوداسه کې کنه، نو سره د سنګلو دا مسه وکي. فلم تجدوا فامسحوا مسح بكي بوجوهكم مخون خپل وایدیکم لاسون خپل ان الله کان الله تبارک وتعالى کان دی عفوا عفو کون کې غفورا بهون کې. الم ترای تنګوري الى الذين كسانوا تا اوتو چې ورکړ شي ته نصيبا سيسا من الكتاب د کتابنا. تفسیر زاد المسیر د قتاده رحم الله قول را نقل کړی وي انها نزلت في اليهود. دا آیت مبارکه د يهود مبارک نازل شوی دی. الم ترى اترغوري الى الذين كسانوا تا اوتو نصيبا چې ورکړی شي ورته سيسا من الكتاب د کتابنا يشترون الضلاله اخر گمراهي ويريدون او غواړي دوی ان تضلوا السبيل چې خلق واړوي د سم لارنا یعنی طریق الهدى د لارې د هدایتنا. والله الله تبارک وتعالى اعلم ډیر خفو ودی باعدائکم په دشمنانو تاسو باندې. وکفى بالله کافی دی الله تبارک وتعالى وليا دوست. وکفى بالله کافی دی الله تبارک وتعالى نصيرا مددگار. من الذين زندای کسانو ندی هادو چې يهوديان دي يحرفون الكلمه بدلوي کلمې عن مواضعه د زین خپلنا ويقولون ويدي سمعنا وورد المنغا وعصينا نافرمانی کو پزړ کې. واسمع غیر مسمع واسمع وورا اے پیغمبره ترجمه ته ګوره واسمع وورا دوی بسوي اے ويقولون ويلبدو سمعنا وورد المنغا. دا يهود منافقین خو د نبی رسول الله په مجلس کې ناستو کنه، نو دوی بسوي سمعنا وورد المنغا، نو پزړ کې بسوي عصوینا نه منو. ټیک شو؟ نو دوی به واسمع وورا اے پیغمبره علیه السلام زمونږ دا خبره وورا، پزړه کې به وي غیر مسمعین وادي نه ورولې شي تا ته، الله دې تا ته خیر خبره چرته وانه وري، دا به پزړه کې وي. واسمع وورا پزړه کې به وي الله دې تا ته وانه وري، الله دې کون کا مثال پته ورمږ وایو کنه. نو واسمع وورا اے پیغمبره غیر مسمعین تا ته دی وا نه ورولې شي، یعنی دا به دوی په خپل ګمان کې خیره کوله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې الله دې سکا کون کا. غیر مسمعین وادي نه ورولې شي تا ته، پوه شوې که پوه نه شوې. وراعنا او وای دوی لفظ د راعنا دا مخکې تیر شوی دی، لفظ د راعنا چې دوی به وي راعینا پای کې به یې ژبه تاوله. لین اړون کې دی بالسنتهم د ژبو خپلو وطعنا او اعتراض کوي په دین په دین کې. ولو انهم کچری دوی قالو ویلې وې سمعنا چې ووریدل مونږه وعصینا پسې سو ویلې وې واطعنا تابعداري کو مونږه. واسمع او ور اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دراعنا پسې سو ویلې وې وانظرنا وګور مونږ ته یا انتظار وک مونږ ته وان لکان خیر اللهم نو دا بغوره و دوی د پاره واقوم او نیغه بوا ولکن لعنهم الله لیکن لعنت کړي په دوی باندې الله تبارک وتعالى بکفر په سبب د کفر د دوی باندې. فلا یؤمنون پس دوی ایمان نه وروړي الا قلیلا مگر لګو.